الله رب العزت خاصه چې کله پیغمبر اسلام روانه دو نو موسی علیہ السلام ورته چلته دي بس الله غزم الله را وختلم اسمانونو کې وی خیال کوا اسنه چې د بنی اسرائیل په شان 500 منځونه تاواره شي هغه قربان نه کول او ستا امت خو آخری امت ته کمزورې دي دومره طاقتور بم دي 500 شپېتو کالو کې داغي کار شوی نو دا 500 منځونه بیا دي نه شي کولای نو خپل په امت باندې رحم وکړه پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل ټیک ده الله حسنان الله پاک ورته فرمایل اول انعام دا ورکو چې نبی علیہ السلام زستا په امت باندې 50 منځونه فرض کوم پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل اے الله پاک دغه خبردار خبره مخکې شي دي خبردار دي پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي اے الله زما دا کمزور امت دی 50 منځونه نشي کولای په 24 غنټو کې د دین امخ کې چکم طاقتور قوم تیر شوی دی بنی اسرائیل او طاقتور خلق چې غړي غړي به په لاس باندې اړولې اور بلډینګونو بغیر د انجینر نه جوړول سکه سم مسله ورته نه دومره غټ قدونه دومره غټ عمرونه هر څه برابر واغی نه دي کړي زما کمزوري امت پسندو نو پیغمبر علیہ السلام زمن دی پارا زمن کمزوری دے کتری دی اللہ پاک نے بار بار گزارش کرنے اللہ پاک کمول پینزم مزونے ورا نو اول انعام چې الله پاک دی پیغمبر علیہ السلام نے ورکڑے دی منزون ورکڑے دے او دی پیغمبر علیہ السلام دی دعاگان کو جمانے اگا پینزه شو دی 500 سورا دیم انعام دی معراج په دشپا الله پاک پیغمبر علیہ السلام نے دا ورکړیو چې دا سورہ بقرہ دی سورہ بقرہ دا آخری آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون دا دیم انعام الله تعالی پیغمبر علیہ السلام پر ورکړي زکه یو سره چې په قبر کې مونږ کیدو کنه الله پاک دې مونږ ټول ته ایمان نصیب کی مونږ په هغه ټیم کې یا او تداوایو آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون چې الله تعالی د دې سړي مغفرت او بخشش وکړي دریم انعام الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دا ورکو چې من مات ولا یشرک بی شیئا هغه سره ستا په امت کې چې مرشي او پر ژوند کې شرک نه کړي او د ایمان په حالت مرشي نو زما هغه لازمن بخبا هغه زما بخوما هغه مغفرت بکی دا درې انعام الله رب العزت دی معراج په دې شپه پیغمبر علیہ السلام نے ورکړي دي